ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. عزتمند مسلمانانو مونږ به ان شاء الله تعالی نن دا بیان کو چې آیا نوې کال دا مناول دا څنګه. اکثر د دې خلک د دې باره کې تپوس کی چې آیا نوې کال دا مناول دا څنګه. نو نوې کال مناول د دې په قرآن او په حدیث کې او په شریعت کې د دې ثبوت نشته. او چې یو سړی وای چې مونږ په نوې کال باندې دا خوشحالي مناوو نو دا صحیح طریقه نه ده. ته وګوره چې ته په نوې کال باندې خوشحالي مناوې نو ستانه دا شاته کال چې 2023 دی دا ستانه تیر شو په دې باندې خفقان وکړه ځکه ستا په ژوند کې یو کال دا کم شو او د دې عمر چې الله پاک تعالی درکړي نو د دې عمر په پروردګار عالم دا تانه تپوس کوي ورته سوچ وکړه ځان سره آیا دا په ما باندې 2023 دا کال تیر شو نو آیا په دې کې ما د الله او د رسول الله مبارک تابعداري کړې ده کنه اعمال می کړې دي صحیح دي او کنه. نو 2024 شروع شو نو سوال پروردګار عالم ته کوا پروردګار عالم په دې کال کې مونږ له توفیق دارا کې چې مونږ نیک اعمال وکړو نو خوشحالي په دې باندې مناول په شریعت کې د دې ثبوت دا نشته. او کوچري وګوري مونږ د دین نه لري یو ګوري ها مونږ خلک د دین نه لري یو مونږ ته اسلامي کال نه معلوم او دا کرانګي انګریزي کال چې شروع کیږي نو هغه به مونږ ته معلومي چې دسمبر ختميږي نو ار یو سړی به غوبل جوړ کړي چې آیا وګوره کال شروع کیږي نوې کال شروع کیږي. او کوچري چانه ته پوښتنه کوي چې آیا اسلامي کال دا شروع کیږي د کومې میاشت نه لکه د محرم نه اسلامي کال شروع کیږي نو بیا هیڅ چاته د دې متعلق دا بیا پته نه. عزتمند مسلمانانو هر مسلمان ته پکاردار چې عطر اسلامي تاریخ معلومي میاشت معلومي او کال معلومي او دا کرانګي یعنی نوې کال مناول د دې په شریعت کې دا رنګ ثبوت دا نشته.